سورہ نمل نورلسم سپارہ آیت نمبر 19 سلیمان علیہ السلام تا بلقیس هدایا او تحفې را لېږلې وې او مقصد یې دا و چې دی به دا هدایا او تحفې قبولې کړي او چې دا قبولې کړي نو موږ ته پته ولګي چې دا دنیادار دی، مقصد یې د دنیا دی. خو چې کله هدیه او تحفې هغه سلیمان علیه السلام ته راورسېدې نو سلیمان علیه السلام ورته بل انتم بهدیتکم تفرحون، تاسو په دې خپله هدیه باندې په خپله خوشحاله شئ، زه چې دی نو دا نه قبلوم. هدیه قبلول چې هر څوک درله راوړي نو هدیه به قبلې، خو دا هدیې شاته مقاصد به ګورئ، که د هغې نه شاته مقاصد غلط وو نو بیا دا هدیې قبلول نشته، بیا به هغه نه قبلې. لکه شریعت وایي یو سړی چې دی نه هغه قاضي مقرر شو او د هغې نه وروسته دله څوک هدیې راوړي دغه هدیه به دی نه قبلوي، ځکه دته چې دا کومه هدیه میلاویږي نو دا د دې قضا د وجې نه میلاویږي، ده باندې به چې دی نو بیا د خپل مقصد فیصلې کوي نو دغه هدیه دی نه قبلوي. که د ده رشته دار دی او د دې قضا نه مخکې دله چې دی نه هدایا راوړل او اوس چې دی نه دې قاضي شو بیا هم راوړي قبلی دی، ځکه دا صله رحمي د خپلوي پالل دي. نو په خپلوۍ کې خلک یو بل له هدیې او تحفې وړي. دارنګې که دغه قاضي له دعوت خاصه کېږي نو هغه به نه قبلوي. دعوت خاصه مطلب دا دی چې خاص هم د ده دپاره شوي، که دی هغه دعوت له نه ځي نو بیا هغه دعوت کینسل کېږي او ختمیږي، او که نه نو دغه دعوت کې به دی شرکت نه کوي. او که عام دعوت یا عام خلکو ته وي، که دی وله لاړ شي نو هم څه خبره نه ده او که لاړ نه شي نو هم څه خبره نه ده، دعوت به وي، خلک به راځي او همغه پروګرام به وي، نو بیا دغه دعوت کې دی شرکت کولی شي. دا ولې شریعت دا وایي؟ د هغې وجه دا ده چې دی دغه دعوتونو چې خاص دعوتونه کوم کېږي هغې کې دی شرکت کوي، او یا چې نو دی هدیې او تحفې د عامو خلکو نه قبلوي نو هغوی به پې بیا د خپل مقصد کارونه کوي، ناروا کارونه به پې باندې کوي. د دې د وجې نه شریعت وایي دا دی نه قبلوي. نو هدیه او تحفې ته ګوره چې دا په کوم مقصد باندې مال راوړي، شاته یې خو څه غلط مقصد نه دی، که نه وي نو قبلوه. نبي علیه السلام هدایا قبول کړي دي، چې هر چا راوړي دي قبول کړي دي، خو دا بصیرت غواړي، هوښیارتیا غواړي، سوچ او فکر غواړي. انبیاو له الله تعالی ډېر لوی بصیرت ورکړي، هغوی ډېر لرې پورې نظري. سلیمان علیه السلام له چې هدایا رالل، سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا هدیې دي مال راوړي نو دې کې شاته یو مقصد دی، هغه مقصد یې دا دی چې ما د خپلې خبرې نه واړئ چې هغه دعوت د دین دی او د اسلام دی او هغې ته رابلل دي، او دی هغه خپل کار او خپل حکومت همغه شانتې جاري ساتي. دې د وجې نه ډېر سخت جواب ورکوي، وایي ارجع الیهم، اچا چې هدیه راوړې ورته یې واپس لاړ شه دې ته، لاړ شه او ورته ووایه فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، خامخا موږ به راتللو کو دې ته په لښکرو باندې لا قبل لهم بها، چې د دې دپاره به د هغې د مقابلې طاقت نه وي، دی به بیا د هغې مقابله نه شي کولی، داسې لښکر به ورته چې نه هغه راولم. کله چې مخالف هغه چې نو منکر وي او کافر وي هغه سره سخته لهجه استعمالوه، غټه خبره ورته کوه. دا د مؤمن صفت دی. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، د کافرانو خلاف به دې سخت دي، لهجه به هم سخت دی
او دمکی به هم ورکوي او د مسلمانانو سره او د خپلو ملګرو سره هغوی سره به نرم چلیږي. نبی علیہ السلام ته حکم و چې دې مؤمنانو ته هغه چې نو وزر د رحمت هغه ښکته کړه، دې سره چې نو نرمي کوه. نبی علیہ السلام ناست دی او د کافرانو مشرانو ته دعوت د ایمان ورکوي. په هغه ټیم کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ راځي. هغه په سترګو باندې نابینا و، هغه خیال نو چېرې میلمانه ناست دي. هغه راغی نبی علیہ السلام نه څه تپوس کو. نبی علیہ السلام داسې لږ بېسوره غوندې شو چې په دې ټیم کې ته ماله مه راځه، ته خو زما ملګری، ماله بل ټیم کې م راتلی شي. پرېږده چې دا کم مشران د قریشو دي چې دې ته دعوت ورکړم، کیدای شي څوک پکې ایمان قبول کړي. الله تعالی د طرف نه جواب راغی، وحی راغله، عبس وتولی، تندې تریو کو او مخ یې واړو. نبی علیہ السلام ته د الله تعالی د طرف نه زورنه راغله، تاله دا نو پکار، تاله پکار دا و چې د خپل ملګري ته توجه ورکړی وه. دی به یا ایمان راوړي او یا به نه راوړي، دا به یا ملګري کېږي او یا به نه ملګري کېږي. چې کوم دی ملګری دی او بیا معذور هم دی، په سترګو باندې معذوره دی، هغه له به دې توجه ورکړې وه او د هغه خبره به دې اورېدلې وه. د اسلام تعلیم دا دی، مسلمانانو سره او خپلو ملګرو سره هغه نرمي کوه، کافر سره چې نه هغه نرمي مه کوه. نن شی الټه شوی دی، موږ خپلو مسلمانانو سره سختی کوو، کافرانو سره چې نه هغه نرمي کوو، د هغوی خوشامدې کوو، د هغوی چې نو تعریفونه کوو. ولې؟ د هغې وجه هغه دا ده، زمونږ په ایمان کې هغه کمزورتیا ده، مضبوطیا نشته. زمونږ اعتماد هغه په وسایلو باندې دی، زمونږ اعتماد هغه په اسبابو باندې دی. د هغې د وجې نه مونږ چې د خپلو ملګرو سره سختي او د کافر سره چې نرمي کوو. نو سلیمان علیہ السلام دی ته ووی لاړ شه، خبره ومنې، راشه منقاد شه، ایمان قبول کې. ورنه داسې لښکرې به راولو لا قبل لهم بها چې ستاسو به د هغې د مقابلې طاقت بیا نه، مقابله به نه شئ کولی. او ولنخرجنهم منها اذله، او خامخا وبباسو مونږ دوی لره منها د دې کلي نه اذلة ذلیلان، ذلیله به وي. ذلت هغه خو ښکاره دی، د خپل کلي او د خپل وطن نه چې تاسو وشړي، بس دقه چې نو ذلت دی که نه. او ورسره بیا دا ومي خپو ته به چې نه پیکاړي وي، لاسونو ته به هغه اټکړی وي، جیلیان به یې، قیدیان به یې. نو دغه ذلت نه دی، دې نه غټ ذلت بل څه کیدی شي. ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون، او حال دا دی چې به دي ذلیله او سرټیټې. د ایمان خبرو ته او د ایمان دعوت ته هغه سر چې دی نه هغه کېږده، هغه ومنه. که نه منې نو په دې دنیا کې به د ذلت سره مخ شي. ته ګوره چې چا په دین باندې عمل کړی دی، هغې له الله تعالی څومره عزتونه ورکړي. هغه بلال رضی الله تعالی عنه چې د حبشو نه راغلی، د رنګ نه چې دی نو هغه تور دی، دا هغه بلال رضی الله تعالی عنه نوم تر اوسه پورې یاد دی. تر اوسه پورې چې خلک د بلال نوم اخلي نو ورسره رضی الله عنه وي، دا ورسره خامخا وي. او بلال نوم هغه خپلو بچو له خلک ایږدي، ویل لکه بلال نوم ورلګدو دا خوښ دی، دا صحابي نوم دی. که وګورې ورته رنګ کې هغه ښایست نشته، خو تقوا او پرهیزګاري او ایمان پکې داسې و چې د خپو کشار یې هغه بره په جنت کې اورېدی شي. او هغه ابولهب ته وګوره چې هغه ابولهب چې و نو هغه د ټولو نه زیات ښایسته و او سردارو د قوم، او بیا ورسره خاندان یې اوچت و، د قریشو نه و. هغه ابولهب چې دی د هغه نوم څوک نه اخلي، او که اخلي نو په بدو باندې یادوي، او د هغه نوم څوک بچو له نه ږدي چېرې زه به خپل بچي له ابولهب نوم کېږدم. بلکې که چاته دې ووایي چې ابولهبه، نو هغه پرې سره جګړه کوي، هغه پرې سره چې نو شر کوي. دا ولې؟ هغه کې ایمان نو، هغه د الله تعالی حکم ته سر چې دی نو هغه نه دی ښودی، د هغې د وجې نه ذلت سره مخ شو. دنیاوي ذلت هم دومره پورې ذلت
چې د باندې آخر وخت کې چې دانه راوخته نکې راوخته د هغې د وجې نه بدن چې نه هغه ستا شو او مړ شو ساتې نه ووتله چې ساتې ووتله نو دې په یو ځای کې خپله کمره کې چې نه پروت و 3 ورځې پروت و بوی یې کو بچو هم ورله ګوتې نه وروړې هغې هم نه راوچته بیا ورله په پیسو باندې کسان راوستل او هغې چې نه هغه راخ کړي او کندې ته او د لرې نه پې ګټې ورګزار کړي دا د دنیا هغه ذلت نو عزت هغه په دې کې دی چې د الله حکمونه ومنو ځان کې تقوا او پرهیزګاري راولو نبی علیہ السلام وی ان اکرمکم عند الله اتقاکم ستاسو نه عزتمن ستاسو نه چې نه هغه قدردان هغه دی په نزد د الله تعالی چې په چا کې تقوا او پرهیزګاري زیات دی د وجې نه تقوا او پرهیزګاري چې نه هغه ځان کې پیدا کول پکار دی اشرف علی تانوی رحمه الله له یو سړی راغی او ورته وی بس داسې یو خبر راکاو کا چې هغه د ټول دین نه چونی او ماته د نورو خبرو ضرورت را نشي چې بس په ټول دین باندې چې زه عمل کولی شم هغه ورته یو مختصره خبره وکړه وی سب کچھ کرو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ هر څه کوه ګناهونو نه ځان وساتئ بس چې نور هر څه کوې نو هر څه کې څه دي هغه حکمونه د الله دي که نه باندې عمل کوه ګناهونو نه ځان ساته تقوا کې هم دقه دوه څیزه دي نور هر څه کوه ګناهونو نه ځان ساته ستا نه غټ تقوادار به چې نه هغه بیا بل څوک نه د ګناهونو نه ځان ساتل دا په تقوا کې انتهایي چې نه هغه ضروري دي نو د دې هغه خیال ساتل مونږ ته بیا عزت میلاویږي دې ته ولې سلیمان علیه السلام وایي چې ذلیله به یې ځکه چې د الله حکم به ونه مني کنه چې د الله حکم ونه مني نو ذلت سره به مخ شي ارجع الیهم واپس شدیتا فلنأتینهم خامخا رابولو مونږ دوی ته بجنود لښکرې لا قبل لهم چې نه به طاقت د دوی دپاره بها د مقابلې د دی ولنخرجنهم خامخا وبباسو مونږ دوی لره منها د دینا ذلتا ذلیلان وهم صاغرون وی بدی سرټیټي او سرکوزي